بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. هاي مخکې سبق کې د لسم د نبوت لسم کال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کوم حالات راغلي دا غي تذکرہ شو چې ابو طالب صاحب وفات شو او بیا دا غي نه سورۃ بعد حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها انتقال شو. دا وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د کال دا عام الحزن او عام الحزن والملال دا وي دغه چې ټول نه زیات سپورټ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدد کو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تر کو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبي حضرت خدیجه کبرا دا نام کو چې کله هو وفات شول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم آی کال دغم کال نو کې خودو چې دا دغم کال په ما باندې بیا چې کله حضرت ابو طالب سے دا وفات شو نو کافرانو هغه کول کړ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مخالفت شروع کو هغه ته تکلیفونه ورکول چې دا ډیر زیات شروع کړل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داګینا دغه شو نا امید شو او لاړو طائف ته پدې دا باندې پدې نیت باندې او پدې ته باندې چیرې دا کدا خلک زما خبرونه مني نو زه بلار شم د طائف خلک به زما خبر ومني او هغه با چې کوم داغي مشهور مل مستیا او زما مل مستیا وو کی او زه چې د خپل خبره کم دعوت او د پیش کما او به ایمان نه وړي پرې باندې خو از مخکې سبق کې تاسو ته دا ویل شو چې حضور صلی الله علیه وسلم چې کله لاړو داګي د مشران سره خبرې اترې وکړي ناغو پزیر دی باندې چې پیغمبر اسلام خبره منلې پزیر دی باندې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ملمسته کړو الټي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورسول او پاګي پوری خنداګانې وکړل او هغه ته کنزل وکړل او هغه په کاړو باندې وشتل او ډیر زیات تکلیف حضور صلی الله علیه وسلم ته ورسو دینه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خفو چې لکه ذکر ترې وفات شي او اخذ چې کوم حضرت خدیجه کبرا زنه هاګي سره ډیر زیات بوله دغه ورکو هغه بوله حوصله ورکوله ای وفات شو او بل طائف مقامانی پیغمبر اسلام تک ډیر زیات تکلیفونه چې اندام ملو شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خفو ډیر زیات نو الله پاک د دې په دامانې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غم لګ دغه شي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له الله پاک شرافت ورکو د اسرا او د معراج نن سبا کومه واقع اسرا بیانو یو اسرا جدا خبره ده او معراج چې دا جدا واقع نه دا دو جدا لګي او عام طور باندې د اطلاق په بل باندې کې خلک ټول د معراج وي خو بلې کې فرق دا دی چې اسرا چې کنه اسرا دا د زمکي سفر ته ویلېږي کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه واخله او د مسجد اقصا پورې کم کړل د مسجد حرام نه د مسجد اقصا بیت المقدس کم دی دای پورې چې کم کړه دې ته ویل کېږي اسرا او کم چې د مسجد اقصا نه هغه د سدرۃ المنتهى پورې شوه دی دې ته ویل کېږي معراج دې معنی بزان خپو هغه دې اکثر خلک په دې کې دای کې غلطي کوي اسرا دا ویل کېږي د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې کم چې د ځمکې سفر دی او معراج ویلېږي کم چې د مسجد اقصا نه بیا سدرۃ المنتهى ته حضور صلی الله علیه وسلم تلیا دا واقع اسرا نه دا خو د قران مجید نه ثابت تا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نو دې اسرا نه کم کسان انکار کوي کنه هغه کافران دي ځکه چې دا خو د قران مجید نه ثابت دي او دا معراج دا نور واقعات کوم دا د مسجد اقصا نه د سدرۃ المنتهى پورې دا خو د قران مجید نه ثابت نه خو د صحیح احادیثو نه دا ثابت ده د صحیح احادیثو نه دا ثابت ده نو موږ به دوه خبرې کوو یو د اسرا د مسجد حرام نه د مسجد اقصا پورې او بل د مسجد اقصا نه د سدرۃ المنتهى پورې دا واقعا کله شو نو پدې کې علما کرامو لس دولس قولونه چې انده نقل کړی دي ها خو ټول زیات صحیح پکې دار کنه مشهور پکې دار چې یو لسم نبوي یعنی د نبوت کم دی نه یو لسم کالو او د رجب میاشوا دینه مخکې د کم میاشتې تیر شوله او پای کې 27 واشه مطلب لکه وشته مشپنه دا
او خدا یو قول پکې دا پکې یو قول دی. نور د دین علاوه پکې نور قولونه جن دا پکې هم دي. ها یو قول پکې دا چې را دا د هجرت نه صرف شپږ میاشتې مخکې شو. نو چې د هجرت نه شپږ میاشتې مخکې شو نو هجرت خو په 13 نبوي کې شوه دی. نو بیا به دا واقعا معراج دا په 11 نبوي کې ورسي. یا باز پکې دا چې د هجرت نه اته میاشتې مخکې شوی دا. یو پکې دا چې د هجرت نه 19 میاشتې مخکې شوی دا. یو پکې دا چې د هجرت نه یو کال او 2 میاشتې مخکې چې دا شوی دا. خو ټول نه زیاته پکې دا چې دا 11 نبوي او د 20م شپه د رجب د میاشتې دیو جنا دغه 27 رجب باندې خلک دې ته شب معراج وای. خو په دې شب معراج باندې روزي نیول چې دا نشته لري. باید کسانه په دې کې روزي دي سیاده غ شپه چې دا رونی. نو دا خو ماته سوي چې لکه په دې کې ډېر شي اقوال یو قول به صرف دا ده او دا به کې مشهور دي چې په 27 رجب نور په دې باندې سخاص عمل نشته لري په دې شپه باندې چې وایي کې دا عمل کول غواړي. لکه بعض کسان چې دا په کې روزي نيسي په دغه ورځ باندې په 27 رجب باندې او په دغه شپه باندې چې دا عبادتونه کوي. نو عبادت خو اصل ثواب ده ولکه دا د یو ورځ سره خاص کول چې دي کنه نه دا د حدیث نه ثابت چې په دې ورځ باندې سخاص عمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل ده. ویم خبر دارم چې دا واقع اسرا د کم زینه شوی دا. نو په دې کې دوه قولونه دي. یو قول دا دی چې دا ام هانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تر لور وا د ابو طالب سے لور وا او د حضرت علی رضی الله عنه خور و مشرم ام هانی نومو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو قول بګیدار چې دا د ام هانی د کور نه دا اسرا چې دا شروع شوی دا. او دویم قول بګیدار چې دا د مسجد حرام نه شروع شوی دی د مسجد حرام نه. نو تطبیق په دوانو کې دی. تطبیق دا معنی چې د یو خبره موږ چې هغه دوانه چې دا پکې راشي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې ام هانی په کور کې آرام فرمایو او ماسوتن ټیم او ماسوتن مانځنه بعد لکه دا دغه شی او عمل شی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام هانی رضی الله عنها په کور کې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیم خوابه په حالت کې مطلب دا چې لکه نیم او دا او نیم یخ د حالت کې پیغمبر سلام چې جبرئیل علیه السلام چت وشله د سره مطلب په دروازه باندې راغی بلکې پچت باندې راغی. پچت باندې پراتلو کې نقطه او اشاره دې طرف ته ده چې څنګه د حضور صلی الله علیه وسلم د چت دا وشله جبرئیل السلام رانو دغه شنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وروسته به شي قصه دګيږي چې وایي ته د ایمان غرانه څنګه دغه راغی جبرئیل علیه السلام راغی دغه بعد حضور صلی الله علیه وسلم زړه دا و سره لیکي. نو پیغمبر علیه السلام را پاسو د پیغمبر علیه السلام سره یو جبرئیل علیه السلام یو میکائیل علیه السلام هم د پیغمبر د جبرئیل علیه السلام سره راغلو. د دینه بعد دوانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام هانی د کور نه را پاسو او بوتلو حتیم ته مسجد حرام کم حتیم دی کنه. حتیم تاسو مخکې واقعا کې ویل شو اول سبقونو کې چې لکه بیت الله شریف چې کله په 5م ځل باندې په 4م ځل باندې جوړېدو نو دی خلکو دا دغه کو چې موږ څومره حلال مال دی دا موږ په دې خانه کعبه کې لګو په بیت الله شریف کې حرام مال به پکې نه لګو. خو بیا حلال مال چونکه کم شو نو دا حصہ چې کم وا دا الله پاک زمون د ګناګارو د پاره د پاتې کړ په ظاهري دا خدا وا چې پیغمبر علیه السلام دا حلال مال ختم شو. ونور دا چې لکه په دغه کې په دې حتیم کو څوک منځو کې دا د لکه چې بیت الله شریف کې دنه د منځو کو دا بیت الله شریف دنه نه حصہ چرنده دا. نو په دغه حتیم کې پیغمبر علیه السلام یې سملو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک سینې وشله ولا زړې ته راوستو او په زمزم په بو باندې وینځو او دا سلورم شق صدر ده. تاسو ته ویل شو چې سلور شق صدر تری کنه نو هغه دغه دی اتفاقی دی یو چې دا پنځم دا ضعیف قول دی پکې چې د شل کالو په عمر کې د پیغمبر علیه السلام شق صدر شوه رکنده شوه. نو دا د پیغمبر علیه السلام په دې وخت عمر چې دا 51 سال تقریبا او په دې کې پیغمبر علیه السلام اخیرنه شق صدر چې دا وشو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سینه وشله ولا شو د زمزم په وبو باندې دا وینځل شو او بیا دای کی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ځل مبارک کې ایمان او حکمت دای پکې واچو زګه چې وس حضور صلی الله علیه وسلم زی سدرۃ المنتهى ته د الله پاک ملاقات لا او د سری سجګونه مې اني چې هغه د دنیا په سترګو کې هغه نه لیدلېږي د دنیا زړه د هغه طاقت نه لري او به هغه ځل کې د قوت طاقت پیدا کول لپاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مبارک وینځل شو او بیا هغه جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام دا چې وګڼډو
او پای باندې مهر نبوت ولکم مهر نبوت باره کې تاسو خبره ویلې چې یو د پیغمبر سلام د پیدایش سره داو او کله چې بشک صدر کېدو نو لکه څنګه چې یو سیسلندا وګڼه پای باندې سیل ولګول شي دغه سیل لګول لپاره با د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوه اوګو په منځ کې دغه مهر نبوت دا ولګول شو دو د ځان سره د جنت نه یو ساروی راوستو چې ته براق ویل کېږي براق چې دی کنه سپین براق ده او دا د خر نه چې کنه د خر نه د دین لوکټي دغی لوکټي غټي او د خچر نه چې کنه دا ورکوټي د خچر نه ورکوټي او د خر نه چې کنه دا لغټ د دسیو نو او د سپین رنگ براقو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې سور شو نو روایتو کې راځي چې یو کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته وختو نو دا براق چې کومو ناغي دې سي پس پېښ کول مطلب د زر نتلو نو جبرئیل علیه السلام ورته وی تا باندې نن د کائناتو کې ټول نه بهترین کس تا په اوګه باندې ستا په املا باندې چین نه نسته او ته دا چل ولکه نو هغه براق چې نه د شرم د وجې نه خولې شټول او پیغمبر علیه السلام یې زارک روان کو نو دو روان شول نو تدبیر په کې دا شو چې سو کوی د ام هانی د کور نه سو کوی چې د حتیم نه نو بیان سلام د ام هانی په کور کې وو او دې بوتلو حتیم ته او بیا د هغه حتیم نه د دوی سفر چې نه دا شروع شو بلاره باندې مختلف واقعات راغلو دوه واقعات په ډیر زیات اهم دي یو دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله جبرئیل علیه السلام میکائیل السلام روان کو نو سلور زینو کې پیغمبر علیه السلام ودرول چې د سورلې نو کوشه دو رکعات نفل وکا دا دلته چې څومره هم منځونه دي کنه نو دا نفلي منځونه مراد دي ځکه نماز خوتن منځ چې دا شوی اول او نور لا منځونه فرض شوی نه دي سهار او ماسوتن منځ نور منځونه لا پنځه منځونه نو فرض شي دا ورس اخر کې دی واقع اخر کې براشي چې پنځه منځونه دا الله پاک فرض کړی سم فرض شوی دي نو سلور دیونو کې جبرئیل علیه السلام کوس کوي چې ته نفل وکړه یو ځکه پیغمبر علیه السلام روانو نو ال د کجورو ونی رااله غنی ونی وي پیغمبر علیه السلام ته ویل د کوشه او د برکات نفل جننده وکړه پیغمبر علیه السلام د دوه رکعات وکړل اینه با جبرئیل علیه السلام ته پوښ وکړو چې دا ځکه تاسو پیژندو چې دا کم ځای دی نو پیغمبر اسلام چې نه ما خو نه پیژنو نو چې دا دلته کې چې تاسو دوه رکعات وکړل کنه دا یسرب دی یسرب د مدینه منوره زوړ لوم دی الله ان شاء الله آینده سبق کې بیا راشي چې دې ته یسرب بولې وي او دې ته بیا مدینه منوره نوم څنګه کې خدای شو ان شاء الله آینده سبق کې بیا راشي نو اولنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نفل کړو کنه نو دا په یسرب کې په مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام دا نفل کړو بیا دا سورلې ته وختل او لګ نور چنن دا لاړل او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا ویل شو چې دی یسرب ته بته چنن دا به هجرت پکې د لګي چې په اخر زمانه کې با تل دغه برازه او هجرت پکې دویم نمبر دور روانو او ال دغه په یوځای باندې جبرئیل علیه السلام ورته ویل ته ودرېګا او د لګي دوه رکعات چنن دا وکا پیغمبر علیه السلام ال دغه دوه رکعات وکړل او بیا تاسو کو چې دا کم ځای نه دا وادي سینا دا وادي سینا هغه ځای ته ویلېږي کم ځای کې چې حضرت موسی علیه السلام باندې کوی تور غر چې کم دی کنه تورات په نازلو الګه په حضرت موسی علیه السلام چې لغ په وسلی وا او د چلې وستونه بعد الله پاک هغه ته تورات چې دا ورکړو نو پدې ځای کې دریم نمبر چې کله دو روانو او یو بل څه ته ورسېدل نو الله جبرئیل علیه السلام ورته وی چې ته ودرې کړل دغه او دلته کې چې هم دوه رکعات وکا الله کې چې دوه رکعات وکړل نو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه چې دا څه ځای وی دا ځای چې دا شعیب علیه السلام مسکن دی مدین ورته وی مدین دا هغه ځای مدین نو ویلا مدین اخاهم شعیب نو دا مدین خار کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ وکړو سلورم نمبر چې دغه ځای نه چې دا روان شول او سلورم ځای کې پیغمبر علیه السلام مدرول شو چې ال دغه تمونځو کا ناغي ته ویل کې بیت اللحم د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش دیږي چې په کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام الله پاک پیدا کړو په هغه ځای کې چې نه دو د مونږ دا وکړو بیت اللحم د دینه بعد پیغمبر علیه السلام چې دا روانو او حضرت جبرئیل علیه السلام چې دا وسره هم دا وس دوله دغه کې روان دي خاطر مسجد حرام نه مسجد اقصی ته رسي اخواله سفر نه شو شوی نو دې مسجد حرام نه مسجد اقصی پورې یو خدا وشوله سو کارونه شوي دي یو کار دا وشو چې پیغمبر علیه السلام سلور ځای کوس کو او سلور ځای پیغمبر علیه السلام نه فرمایي په دې پوه شوي دینه بعد
نو څه عجایبات پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ول یو دا چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یو بوډۍ زنانه چې دا ولیدله او هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اوازونه کوي نو جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام چې ته دی بوډۍ ته التفات مکو خپل سفر چې دا جاری ساته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سفر چې دا جاری ساتو دویم نمبر چې لګ مخکې لاړو یو بوډا سړیو هغه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته आवाज کوم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ورته د وخت خو جبرئیل السلام چې نه د التفات مکو ځ خپل سفر چې دا په مخه باندې کوه دریم چې دوی لګ مخکې لاړل نیو پیره بوډۍ ولله دویم پیره بوډا سړی ولدو دریم پیره باندې درې کسان ولیدل چې هغه وایي چې السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر السلام علیک یا حاشر د درې اوازونه وته وکړل او جبرئیل علیه السلام ورته وی چې دوی علیه السلام جواب چې دا ورکړ دوی علیه السلام جواب ورکو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکړو چې جبرئیل علیه السلام نه چې دا بوډۍ سو کو بوډا سو کو دا درې کسان چې دا سو کو نو جبرئیل علیه السلام ورته فرمایل چې کوم دا بوډۍ زنانه وکنه استالاره من کولا نو دا دنیا وا کچری تا دل جواب ورکړو کنه نو ستا ورستو چې کوم امتیان دا ټول په دنیا په سور پسې شو او پای کې بدیندار خلک چې دا په ډیر کم او د سره په کېونو دا دویم دا بوډا سره چې کوم کنه نو دا شیطان او الله پاک تعالی طاقت دی شیطان له طاقت نه نګړي چې پتا باندې مسلط شي نو کته د خبره مننه استا امت به گمراه شو نو هغه ته هم دا ونه او دریم چې دا درې کسان ته ولیدل نو دا یو حضرت ابراهیم علیه السلام حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام هغه تعالی د جواب چې دا درکو یو دویم واقعات دا ولدل ناشنا چې درې کسانو باندې یو بوډا او یو بوډا ودی باندې دا وشو دریم پیغمبر علیه السلام موسی علیه السلام ولې چې په خپل قبر کې په ولاړو په قبر کې مونږ دا کوم بل د دین علاوه کوم مشهور خبره ده تاسو به اوریدلی هم چې پیغمبر علیه السلام گذر پناه قسم خلکو باندې شو پناه قسم خلکو باندې د پیغمبر علیه السلام دغه شو گذر شو تللو شو او پای کې پیغمبر علیه السلام عجيبه حالات ولیدل خو پای کې زموږ څو د پاره ډیر زیات د عبرت خبرې دي چې رب اسلام داوی کوم حشر لیدل لري او کوم په عذاب کې نو دایي مدار چې رب په دغه وجنا د دغه کارونو د وجنا د دغه عمل د وجنا نو هم په عذاب کې مبتلا کېدي شو نو دا بیانېږي د دې لپاره چې موږ دا واورو او دغه صفات کم غلط صفات دي او د کم غلط خصلتونه دي چې دینه موږ ځان وساتو نو پیغمبر علیه السلام نمبر 1 دا چې گذري په دې کسانو باندې وشو چې دا غوي نکونه عادت تنبیری ته تنبیه نکونه دي هغه خپل مخ ته کنه دا را شوکې د ځان پای باندې او دا خپل مخ په مخ نو کاری کوي نو جبرئیل او هغه وخت چې دا خوري پیغمبر اسلام ته پوښتنه کوي جبرئیل علیه السلام نه چې دا سوق دي نو یو دای کې دا دي چې اول ورته دا نه قسمه کسانو کول شو بیا جبرئیل السلام وی چې اول نه چې مونږ تیر شو نو دا و دویم دا و دریم دا هم د مصر وای چې په ټیم زمونږ دی نه دخی نو لاول چې کم دوکونه دول چې هغه تامین کو او پای باندې ځان مخونه را شو کول او هغه چې دا به خپل وخت به خوړي نو جبرئیل السلام د پوسو کو چې دا سوق دي جبرئیل السلام فرمایل چې دا هاي کسان دي کم چې په دنیا کې غیبت کوي ها غیبت دې ته ویل کېږي چې ته یو کس د مخه د څه خبره نشي کولای چې ته مخه مخ ته کوم اور د مخه مخ کړله او زمانہ خفشي بدیږي هغه زمانہ په دې باندې خفشي چې صحابه کرامو ته پوښتنه کوي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو خبره په یو کس کې موجود دی او به موږ کوو نو دا غیبت ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی غیبت خدا دی چې یو خبره په یو کس کې موجود دی او ته هغه د مخ نشي کولای نو دا غیبت او یو خبره په چا کې موجود نه او ته بیا هم کینو دا خو تهمت ته دا غیبت نه دا تهمت ته بیا په انسان باندې غلط تهمت لګول نو ګوره دا غیبت کول دونه ګناه نه کنه چې دا انسان بخپل وخت جوړین دا بار د کوي را شوکای با او خدا څومره عذابونه چې بیني کنه د خبره باندې موږ ځم پوهو چې دا د برزخ عذاب دی یعنی د قیامت عذاب خدا خو ورستو بیا الله پاک د جهنم عذابونه دا ورستو ورګي دا خو د برزخ وخت مطلب دا چې دا کسان وفات شوی دي او دوی تری دي او هغه دا ګناونه بګول لاګي د وجه دا په دې سزا کې چې دا اخت دي نمبر 1 د غیبت والا سزا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولدنه دویم نمبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولیدل چې یو سړی دی او هغه په نهر کې چې دا غوپی وهي او په نهر کې چې دا لکه لمبي وهي او دا دغری دی ګټه دا اخلي او هغه چې دا خوري په مخه باندې خوري السلام د پوسو ګدا سوکتی نه چې دا سود خواري
اي کسان چې هغه سود کوي سود دا مطلب چې لکه یو څه تا چاله قرض ورکړ په خاصه زمانه کې بدا دغه چې لکه الګ زه تعالی 100 روپۍ در کومه خو ته چې مال واپس راکې نو ته به ګوره مال 1200 راکې نو دا 1000 به 0 په مقابله کې شي دا 200 روپۍ چې دا به سودی نه دا ناروا دي وایي یو څه شری کنه تا په سل واغستو او هغه تا د مثال تر لاهور نه راوړو د کراچۍ نه راوړو یو لشل په پستا خرچه راغله ته بیا 150 ورکې 160 ورکې نو دا سود نه دی صحیح دا خو ته اصل معاملې کې خو ته به دا خبره کې چې یو سیستا الته کې فصل اغستره او دل کې ته پریوته مطلب لکه بلار باندې تا په خرچه او دل کې د لوډینګ اور لوډینګ دا خبره اترې په کتاب یو ځای کړلې نو بایک باندې مطلب 50 روپے خرچه رااله نو ته به دې نه چیرې دا ما په 150 روپے باندې اغستل لري دغه تا خو اغستل د په 100 روپے باندې نو ته به دا وی چیرې دا ما ته په 150 باندې پریوته لري دغه تا خو اغستل د په 100 ده نو دا خرچه مرچه دا به سره ټول یو ځای کې نو پیغمبر سلام فرمایل چې دا سود خواره چې کوم دي کنه دوی به دې په نیر کې دا وکي او دا غټ غټ دا بخوري او وری باندې بدای کوي بیا د سې دی باز کسان چې هغه خپل قرضې جرنده په سود باندې ورکي یا هر څه د سود جرنده شپک سيزونه دي نور تاسو به دي کتابونه کړي زموږ د احناف په نسبت باندې جنس مال کې وزن دي چې څومره دغه جنسي او دغه شان وزني سيزي یا مکيري سيزي ناغه او چې جنسي او شانتي نو هغه برابر سرابر ورکي که برابر دي نو ورکول ایر به زیاتې او یا به کې نسیا کول بیا ناروا دي دم دریم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گذر پدې چې کسانو باندې وشو چې هغه سکسان دي هغه تخم نه حل کی او په دغه ورځ باندې هغه تخم چیندار وکیږي او په دغه ورځ باندې هغه تخم دومره لوي شي چې هغه کټ هم کی نو جبرئیل علیه السلام ته تاسو شو چې دا کم کسان دي و چې دا کسان چې کم د الله پاک په لار کې jihad کو او د دوی ونی کې الله پاک په وسو باندې قبلای ورمجي کې کنه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله یعنی یو دانه چې د پزماکه کې کېری داغینا او وګره او چې په هر وګي کې سلسل دانی یو دانه دي کې خود لري او داغي په اوس کې ته وسو دانی میلاو شوي دغه شان در الله پاک په لار کې هغه یو روپے ولګي داغي هغه په وسو چنده باندې ته مضاف کیږي تر داغي بدله الله پاک درکې نو دا کسان کم چې د الله پاک په لار کې جهاد به کو خپل مالونه به لګول اغه الله پاک دې نعمت بدل ورکړي سلورم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام گذر پدې سي کسانو باندې وشو چې دا غوي سر په غټو 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 باندې کې دې سي چکني کولې کیږي باغ سره د کیږي غټه غټه غټي دي د صلی الله چولې کیږي سره هغه ریزه شي بیا لګ وخت باندې دا هغه سر بیا وزي شي بیا دا هغه سر د غټه راخ کولې کیږي په مخه دا چل جننده کیږي نو پیغمبر سلام ویلو چې دا کم کسان دي نو چې دا هاي کسان دي کم کسان چې په مانځه کې بسستی کوله او چې کم کسان موز نه کوي کنه سستی مطلب دا یو خدا چې سره منی نه چې نه منی خو بیا کافر دی خدای منی چې را موز فرض دی خدای اصل لم لټ کوي د پاسینو مانځه د نماز ټیم دی شي پیغمبر سلام فرمایي چې دا بدترین قسم هغه دی چې دغه خپه قلاره باندې وزګار ناسي او دی وی جوړ ورګه اوس پاسم او په اخر کې پاسې 2-3 منټه پاتې شو زړه ټونګي ولګیو دا پونه چې چیرې ما پکې سوې او سمې دا کړ نه دا د ټول نه بدترین او پیغمبر سلام فرمایلی دي چې بدترین غل هغه د کم چې د مانځه نه جین داخلا کوي نو د کم کس چې په مانځه کې سستیا کوي او په مانځه کې چل ول کوي نو دا سر نه دا غټه غټه باندې دا با د کی چکنی کولې کیږي با ریزه کولې کیږي نور مانځه خبر ورستو هم چرنده روان ده پنځم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه گذر پدې څخه کسانو باندې وشو چې داغي شرمګا ته مخ کې او ورستو د چړلی جلنده لګیدلی او د سلکه څنګه چې د اوخان او ساروي جلنده سریږي دغه شان دي دوه سریږي او ډیر په بد حال باندې جبرئیل السلام ته پوښتنه کو چې دا کم کسان دي وای دا کسان دي چې د خپل مالونو به زکات نه ورکوم مالونه به جمع کولو او زکات په نه ورکوم ها زکات چې یو سړی دي چې دغه سره اونی می تولې سره زری اونی می تولې سره زر یا 52 تولې د سینه چې او نو یا یعنی هغه سره 7.5 تولې سره زری یا دغه سره 52 تولې سپین زری 52 تولې سپین زر یا د 52 تولې سپین زر امر مال د سره چې باغ باندې 52 تولې چې دا کیږي کنه په 1200 په 1200 روپے باندې چته یو دغه تولې هغه له 72 ورګه په 52 باندې
یا د سره سپین زر موجودي یا سره د مطابق مال موجودي او دا مال د ضرورت اصلي نه خارج وي مطلب د کپڑے نه کم د اوستو کپڑے نه د اوسېدو کور نه یا د دسې کپڑے په کور کې د سلوکي چا په کال کې یو زر استعماليږي نه دا ضرورت اصلي دی او کم چې د دینه خارج وي مطلب دا چې لکه د کپڑے وي چې د په کال کې یو پیر هم نه غوندي یا د کړه د کټ بسترې چې د په یو کال کې هغه د نن ململه پر استعمالي نه لپاره استعمالي دا ضرورت نه خارج دي یا دا شانته د بدري گاډي دي نو په یو گاډي خو خپل کور ضرورت لپاره ده خو دا دوه گاډي د ضرورت اصلي نه خارج دي ها نو بیا هم په دمانه دغه مال به جمع کوي یا د سره تجارت مال ده په دې باندې یو کال تیر شي نو په دې انسان باندې زکات لازمي کیږي د زکات ورکوي بیا زکات په دې د سلوي ختم روپۍ جننده ورکوي مطلب لکه د سره 100 روپۍ دي نو په سلو کې په 20 روپۍ ورکوي بیا زر دي جو 25 ورکوي د سلو بیا ځان حساب کتاب او آسان حساب کتاب دار کنه سر به کې مدرسو ولي تاسو د پوسو کې الګ زما سر 2 روپۍ دي زکات به 100 ورکوم بس تقسیم 40 وا چې سره هغه جو لکه تاسو سره 2.5 روپۍ دي بس تقسیم 40 وا یا 2.5 وا بس دا وتا ته راځي به وي اوس یو کس ته هغه د لس کالو زکات نه ورکړه د سره زر پراته دي اکثر موږ غلطي څه کوو وای لکه په نکاح کې و تولې مقرر کا کوونی می تولې مقرر کړه نو بیا را باندې ور زکات راځي نه چې لکه تاسو سره یو تول سره ضرور کنه یو تول سره ضرور از تر ضرورت اصلي نه خارجو یو تول نو یو تول د سرو زرو نصاب کو ستا پوره نه ده د سرو زرو نصاب حلاله چې کله تاسو سره صرف او صرف سره زر موجود وي تاسو سره نور څه نه موجود نبي ابا الو ونی می تولې چنده پوره کړي خو چې تاسو سره نصاب ونی می تولې نه پوره کړي نو بیا به دغه یو تول سره زر دي دو تولې سره زر دي درې تولې سره زر دي هر څونه دي دا بیا کنورټ کړي دغه ته سپین زر ته به سپین زر ته بدلین چې یو تول تاسو سره زر وګانا نو هغه بیا هم 52 تور سپین زر خو په دمانه کیږي دا باندې بیا زکات چنده خو په زکات باندې کال تیرېدل دا ضروری دي په زکات باندې کال تیرېدل ضروری زکات د نصاب لپاره او قرباني دا صدقه فطر ده نو پای باندې کال تیرېدل چنده ضروری نه دی او کته د اختر په سحر باندې نصاب مالک شوي جو بیا هم پتا باندې چنده صدقه فطر لازم ده یا قرباني پتا باندې لازم ده اې د لپاره کال نشته خو زکات پتا باندې لازميږي د اې لپاره کال ضروري نو کم کسان چې هغه دغه په شانتي د وخانو په شانتي د غواګانو په شانتي د سریږي نو داغي دغه داره چې دوی به زکات د خپل مال نه ورکو نو داغي دا سزا ده شپږم نمبر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه گذر په دې خلکو باندې وشو چې داغي مکه ته یو کټوي چرنده پرته دا پای کې پخه وخده او په بل کټوي کې چرنده کچا وخده وي او د دې نه خلک بل ټایم ته بل طرف ته چره کنه د خراب وخه پرته را یو طرف دا خيسته وخه پرته را پخه او بل طرف ته سخا وخه پرته چې هغه سو خړې هم نشي او بوی ته کیږي بدبو ته کیږي نو دا کسرین دی هغه بدبو ولا غوخه خوري او خپل غوخه چې دا پریدي سي غوخه نه خوري نو جبريل السلام ته پوښتنه کو چې دا کم کسان دي جبريل عليه السلام فرمایل چې دا ستاسو د امت هاي کسان دي چې دا غي سره خو حلال نکاح د موجود دي او پاک نکاح د موجود دي مطلب خپل خزه شته او د خپل خزه پریدي د نور زنانو د خپل حاجت پوره کوي یا هغه زنانه دي چې دا غي خاوندان شته خو دې د خپل خاوند خپل حاجت نه پوره کوي او د غیر خلکو خپل حاجت پوره کوي دا هاي کسان دي چې د مخه ته حلال څه بوته خدای حلال نه خوري حرام خوري او پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پای باندې هم ډیر زیات خفه شو بیا اوم نمبر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د گذر په دې کسانو باندې وشو چې لرګي پراته دي لرګي هغه د لارې په سر کې پراته دي چې څوک دي جو بس دا هغه دا کپڑے هغه لرګو ته چرنده انخلي او هغه غورځيږي او دا کپڑے چرنده شليږي ډېر په تکلیف باندې اسلام ته پوښتنه کو چې دا سوکتي وې دا هاي کسان دي ساده امت چې دو لکه پلاره باندې خلک تیریږي نو دو پلاره باندې ډاکې اچي او د خلکو مالونه چنده لوټ کوي دا هاي کسانو سزا ده او بیا اتم نمبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه گذر په دې کسانو باندې وشو چې سکسان دي هغه پملا باندې غټ پیټه چنده پروت ده خو دې نور کسان راځي او په دمن نور پیټه چي نور راځي او نور پیټه پیچي نور راځي نور پیټه پیچي وای دا کوم کسان دي وای دا هاي کسان دي چې هغه حقوق او امانتونه باغنه ادا کول حقوقونه بینه ادا کول
لکه موږ په دنیا کې ژوند تیرو کنه په موږ باندې د پلار حق ته، په موږ باندې مور حق ته، په موږ باندې زوی حق ته، په موږ باندې لور حق ته، د خور رو تر ماما گاونډي مسافر څومره جری کنه یتیم او کونډه دا استاد د شاګرد ټول په موږ باندې حقونه دي. نو دغه کسان چې کوم دي نو دوی خپل حقونه بنا ادا کول. ها یو حقوق دي یو فرایض دي کنه. حقوق هغه ته ویل کېږي چې هغه پمنګ باندې د بل کس د لپاره په لازمي پمنګ زمنګ د لپاره مطلب ستا پلار دی کنه نو هغه پتا باندې حق در چې ته دا قدر وکې احترام وکې دا به عزت کې کا غریبي هغه به خرچه مرچه دا بور کې دا شان د مور اخونه دي. یو فرایض دي چې کم ذمہواری پتا باندې دي کم ذمہواری پتا باندې نو موږ د خپل حق تاسو کو چیرې زما سره چا دا ونکړل دا ونکړل او خپل ذمہواری او فرایض یې اندانو پورا کو دا کم کس چې لکه حقوق دي دا باندې فرایض یې انده هم لازميږي او د هر چا خپل حقونه دي. د کم کس چې دا حق نه ادا کوي کنه پر دې حق نه ادا کوي یا په دمانه د چا قرض ده او هغه قرض چې د سره خپل پیسې شته چې رضا قرض ادا کوم خدای دا سستۍ د وجنه د کاهلی د وجنه پر دې قرض چې نه ور کوي نو په دمانه بدا بوج هم د قیامت ورځې پورې دا بخښه ډیریږي په دمانه. بیا نه هم نمبر چې اخرنی کم کسانو آی باندې بیا سلام گزارو شو چې هغه د اور کنچانی دي آی باندې دا شونډه او داګي دا وچولې دا چې دا پای باندې کنچ کولې کیږي هغه بیا برابرۍ کې او بیا د زدکې او دا ختمي نه ختمېدونکې سلسله شروع ده. بیا سلام تاسو کو چې دا کم کسان دي نو دا استاد امت هغه واعظین دي هغه نصیحت کوونکي دي چې یقولون ما لا يفعلون چې دوبا نو خلق د ګناه نه منع کول خو په خپل به د ګناه نه منع کېدل په خپل باندې با نور خلکو د بدو د نیکی حکم کوو خو په خپل باندې به ګناه د نیکی چرنده به نه کوله نه هغه به عمل او واعظین او هغه به عمل خلق چې نور خلکو ته وینا به کوله نور خلکو ته به دین خبرې کوله خو په خپل باندې به عمل نکو نو نور خلکو ته به وینا کوله د نور خلکو ته اغه ته دغه میلاو شو فائدہ ملاو شو و دا په خپل باندې سزا کنه چې داخله د شونډې دا به د ور په کنجانو باندې دا به کې الله پاک دې موږ ټول حفاظت وکړي به باندې دا چې دا ډیر زیات د عبرت خبره ده چې الله پاک هم فرمایي چې ایو الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے مؤمنانو تاسو خبرې ولي کوي چې په خپل باندې بیا کول نه شي دا آیت خو عام طور باندې د صحابه کرام مبارک نازل شوی دی چې صحابه کرام باز پکې وي چې کله یا منافقان چې کم نیوي مسلمانانو چې کله د جنگ مقرره لره جهاد مقرره لمون بدا بکواغه چې کله بیا جنگ مقرره لره بیا صحابه کرام پس پیش کول او بیا بنتل نو الله پاک د آیت نازل کو چې مؤمنان تاسو خبرې ولي وای چې به کول نه شي نو پکار در المرء یوخذ باقراره انسان سو عدو کی کنه چیر دا کار بز کوما نو دی په دې اقرار باندې بنې ولې کیږي. الله پاک امر فرمایي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا تاسو خپل عهد او لو سیندا پورا کوي ځکه دی عهد لوس مبارک به تاسو کیږي بل دا د نصيحت لپاره دا خبره ضروري ده چې کله ته په خپل باندې یو خبر استا په عمل کې موجود دی او ته بل کس دا خبره کې نو بل کس باندې بیا اثر هم دا خبره کوي خو چې ته په خپل باندې د خبره پتا کې شته نه او ته نور خلکو ته داغي وینا کې نو اسی هغه ماحول ګرمي بګي خو لکه ستاره خبره نه وسوک اثر چې نه بنه قبل الله پاک دې موږ ټول کې دا خبره پیدا کی او الله پاک دې موږ دې ګنا نه موږ په امان باندې کې چې موږ دې خبرې کوو چې په خپل باندې کول نه شو یې کوونه. بیا دینه بعد دا نه قسمه کسانو چې په دوه باندې پیغمبر سلام گزارو شو او الله پاک دې موږ ټول له دینه حفاظت چنده نصیب کې کم چې په خبره عالم در نصیب کې الله پاک. دینه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جنت او دوزخ چنده او خل شو چې جنت نه خوشبودار هوا چنده راتله یو یخ هوا چنده راتله او د جهنم نه ډیره بدبودار او ډیره ګرمه هوا چنده راتله. پیغمبر سلام ته پوښتنه کوي چې سلام ورته وی چې دا خوشبو چې راځي دا یخ هواګان چې راځي دا جنت ته او دا بدبو چې راځي دا ګرمه هواګان چې راځي نه دا جهنم او دوزخ ته. د دې ځای پورې دا خبره چې کنه دا د مسجد حرام او مسجد اقصا پورې دا وشو او دا خبره چې کنه دا قتل دا هم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ کې کړی دی په مسجد حرام او مسجد اقصا پورې. بیا پیغمبر اسلام چې کله مسجد اقصا ته ورسېدو نو ال دې یو غټه و په غټه کې جبه هم خپل ګوته باندې سورې وکاو او په هغه سورې پورې دا براق چرنده وتړو او جبريل عليه الصلاه والسلام اگې چرنده روان شول مسجد اقصا ته داخل شول. بس د اقصا بیت المقدس کم ده د صحابه لاولنې قبله چرنده بیت المقدس
ها لاول لګ ټول مکه بیت الله شریف بیا يهوديان چې نه هغه به بیت المقدس تعظیم به کوو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو ورسره ان شاء الله راشي نشپاړس میاشتې پیغمبر سلام دغه بیت المقدس طرف ته چې دا مسکړه بیا ورسره کعبه چې دا بیت الله شریف بیا ګرځیدل نو چې کله پیغمبر سلام صحابه کرام د جبرئیل سلام آیت داخل شو دوه رکعات تحیت المسجد وکړل او بیا راګین ورسره پیغمبر صلی الله علیه وسلم و یو مؤذن چې دا اذان وکړو او ټول خلک چې ډیر شهر راجم شول او خلک په انتظار باندې چې اوس په امامت ته څوک مخ کېږي نه جبرئیل علیه السلام راغې او د حضور صلی الله علیه وسلم لاس مبارک ونیو او مانځه ته ور مخ کو او به صلوات ورکاته نفل منځو کو نفل ځکه چې لکه دا خو مزله فرشه نه بل چې نه مقام نه سار مسوتن نه سار پور ټیم نه غو د فرض منځو وخت نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دایي ته امامتي وکړه بیا او د یو روایت کې دا هم راځي چې فرشتي چې دا هم راغلي وي او په دې جماعت کې چې دا شامل شوی جبرئیل السلام پیغمبر سلام ته چې تاسو په جن الله سو کو نو دا چې دی کنه پیغمبر سلام چې ما خو نه پیژندل نو جبرئیل السلام ته فرمایل چې دا د آدم علیه السلام نه والا د اخیره پورې څومره پیغمبران چې دا ټول راغلي وستانه مکه چې څومره پیغمبران دي او ټول ته امامت وکړو دیو جن پیغمبر علیه السلام ته امام الانبیاء ویل کیږي چې پیغمبر علیه السلام د ټولو یو دا چې یار دا د روحونه ټول موجودو ایا دا چې الله پاک ته خدا سګران نه دا چې دا جسم زمونږ دي دا الله پاک ته دا د کړی بیا هر یو نبی چې کنه د خپل تحمید چې دا ویل دي جبرئیل د حضرت موسی علی السلام حضرت ابراهیم علی السلام حضرت عیسی علی السلام دا ټول خپل تحمیدونه او تعریفونه د پیغمبر علی السلام ډیر زیات کړی دي د دینه بعد د مسجد حرام مسجد اقصی پر د اسرا وا اوس دینه اخو چې کنه سفر د معراج نه هغه شروع شو او یو دغه کې دادی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه براق چې کومو نه دای دغه دغه ودرو او بل ود دا چې په دغه براق باندې دولاړل خو صحیح دغه دا دی چې دغه براق باندې دغه ځای پورتللو شول دغه ځای نه اخوا بیا د زبرجد او د زمرود دا یو سیړې چې دا ولګیدله او هغه سیړې دا هغه سیړې دا چې کله انسان مړ شي د عمل نامه پاغه باندې چرنده کیږي هغه الله پاک اسمان طرف ته چرنده ولګوله خو پیغمبر صلی الله فرمایي چې دسه بهترینه لا سیړی و چې دسه ما مخ کې چتنو لای په شان د خپل او انسان چې کومه تاسو چې مري د عمل نامه د بره طرف ته چلند کیږي پرې لار باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واسمانو راځي په وا اسمانونو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبرانو سره ملاقات کړه اولنی اسمان کې پیغمبر سلام ملاقات کړه د حضرت آدم علیه السلام سره وای چې کله پیغمبر سلام اولنی اسمان ته ورسېدو نو موږ ته دا پته نشته دی الله پاک موږ ته په قیامت کې خیشره دا څنګه دا وای چې کله اولنی اسمان ته ورسېدل نو جبرئیل السلام دروازه وټکوله او هغه کم چې داغي دربانو آی چې سوق دي نو پیغمبر علیه السلام جبرئیل السلام فرمایل چې دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې نن راغله هغه عرض وکړي چې آیا هغه دنیا ته تشریف وړل نو یې چې او وړل نو حضرت آدم علیه السلام د بوډا سړي په شکل کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مرحبا لابن الصالح والنبي الصالح چې مرحبا دی په خیر راغله دی زما په زامنو کې د ټول نیک بچی تا او د ټول نه نیکوکار نبی تا او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله آدم علیه السلام ولدو آدم علیه السلام ډیر زیات مینه وکړه هغه دعا وکړه او حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د آدم علیه السلام خې طرف ته ګس طرف ته خلق ولیدو خې طرف ته جننه دا آدم علیه السلام ګوري خوشحالي کی ګس طرف ته ګوري نو خفقيږي د پوسو کو چې دا کم کسان دي خې طرف ته زما د اولاد هاي کسان دي کم چې جنتیان دي او ګس طرف ته زما د اولاد هاي کسان دي چې هغه به جهنميان وي او دا راغي د روحونو په شکل کې چرنده موجود ټول او حضرت آدم علیه السلام چې ګوري هغه ته خفقيږي او جاړي دینه بعد حضرت آدم علیه السلام خې طرف ته دروازو چې راغی نه بهترین خوشبو راتله او ګس طرف ته دروازو چې راغی نه بدترین بدبو چې اندار راتله تاسو کو جلا سره وای خې طرف ته جنت ته او ګس طرف ته جهنم ده دینه بعد ویم اسمان کې پیغمبر علیه السلام ملاقات وشو د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دوه ترور زمونو او د دوه هغه نبیانو چې هغه جنن دا وعده دوه نو کړي او د یادول لپاره دا دي چې دویم اسمان د دوه کسان به موجود دي حضرت عیسی علیه السلام او حضرت یحیی علیه السلام دا به موجود دي هغه د سلام کو د عیسی سره خبر اترې دا وکړلې بیا دریم اسمان د جنندا وختل په دریم اسمان کې د هغه ملاقات د حضرت یوسف علیه السلام سره جنندا وشو
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوسف علیه السلام ما په خپل شکل کې لیدلو الله پاک هغه بهترین دغه چې دا ورکړو بهترین شکل الله پاک هغه ورکړو بهترین صورت الله پاک هغه ورکړو وای چې دنیا کې لکه لس چند حسن چې کنه نو نه ایسه الله پاک یوسف علیه السلام ورکړو یو روایت کې راځي سلورم اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو د حضرت ادریس علیه السلام سره ادریس علیه السلام پنځم اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو حضرت هارون علیه السلام سره هارون علیه السلام شپږم اسمان کې د حضور صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو د حضرت موسی علیه السلام سره او اوم اسمان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملاقات وشو د حضرت ابراهیم علیه السلام سره حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله ملاقات وشو نو حضرت ابراهیم علیه السلام بیت المعمور ته ډړه وهلی و بیت المعمور د بیت الله شریف په محاذاتو کې یعنی بری برابرۍ کې بیت الله شریف چې څنګه دی کنه د اوم اسمان نه لپاسه د دسی او کعبه څنګه چې دا نو دغه شانتي د اوم اسمان نه لپاسه کعبه ده آی کعبه ته ویل کېږي بیت المعمور بیت المعمور او په دې بیت المعمور دا لکه څنګه چې منګه دغه ته بیت الله شریف ته خانه کعبه ته موږ طواف کو د قشانته فرشتي لري طواف کوي او یو د ورځې چې دی کنه 70000 فرشتي هغه د دینه طواف کوي 70000 فرشتي خو چې یو پیرا یو فرشته طواف کوي د قیامت ورځې پورې هغه فرشتي بیا نمبر نور سي دا خو د انسانانو خصوصیت ته چې الله پاک سو پیری دوه غاړي جو هغه زی او د بیت الله شریف نه تعویل شي یو خو به کې د فرشتو کثرت طرف ته اشاره ده چې 70000 فرشتي او دا د وس نه بلکې دا کوم وخت نه چې د تخلیق شوی دی دا وخت نه دا 70000 د ورځې کوي د قیامت ورځې پورې نمبر چیندا نه راځي د دینه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سدرۃ المنتهى ته رسول سدرۃ المنتهى سدره اصل کې ویل کېږي بیرتا بیر نه بیری ونه نو دا یو ونه نه برپا و اسمان لپاسه او منتهى ویل کېږي د انتها زیګه د ختمېدو زیګه نه دی مطلب دا دی چې کم د اسمان نه د بری نه راځي د بری نه د دقه سدرۃ المنتهى د دقه زی پور دی انتهایی دا د اسماني مخلوق د دقه زی پور راتلی شي دقه زی نه قطه نشي راتلی او کم چې د زمګي نه کیږي نه د سدرۃ المنتهى دقه زی پور رسیدي شي او اخوا جنین دا نشي رسیدي په دقه زی کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام په خپل اصلي شکل کې چنن دا ولیدو او په دغه زی کې ډیر شی فرشته او داغي د سرو زرو پتنګانو په شکل کې هغه ولیدل او ډیر عجيبه مخلوقات الله پاک چې دا حضور صلی الله علیه وسلم ولیدل الله پاک فرمای عند سدرۃ المنتهى عندها جنۃ المأوا دا چې دغه خواته جنت چې نه دا هم د خواته چې دا موجود دی بیا جبرئیل علیه السلام د دقه ځای پورې جین دا ورسېدو او اخوا ما د جنن دا دغه نشته اجازه نشته لکه اخوا زما نو زما دا کم وزری شری نو دا به د نور هغه نور جنن دا به وسی او اخوا ما ته دغه نشته د سدرۃ المنتهى اخوا بیا صلی الله علیه وسلم جین دا لاړ او دغه د کې پاتې شو په دغه ځای کې د قلمونو هغه کړسا په عمر صلی الله علیه وسلم وریدو تاسو کو چې دا سری نو دل د کې دا د فرشتي چې کوم دي کم کارونه چاوي ته حواله شي نه هغه د تقدیر دي کې انسان لکه مطلب د شعبان چې کم 15 تاریخ کې کنه نو بدی کې لکه د ټول کال حساب کتاب چنده کیږي چې بدی کال کې بدومره کسان ژوند کیږي دومره بمړ کیږي دومره رزق با د هر نبی چې د هر فرشتي د خپل ذمہواری او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کتلو نو هر فرشتي د خپل سوق په رکوع کې موجوده وا سوق په قومه کې سوق په جلسه کې نو د هر چا خپل کاری کنه لکه څنګه چې د دنیا کارونه دغه شانته حالت کې فرشتو ته خپل کارونه حواله شي الله پاک خو چاته محتاج نه نه او الله پاک هغه په یو کار کې لګولي دی او هغه د الله پاک دغه عبادت هغه یو قسم نه د عبادت ته هغه دا کوي نو خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کو چې دا سری نه چې دا صریف الاقلام دي اقلام لکه څنګه چې قلمونه لیکل کې کنه کم کلاس کروس کوي کم دای کوي سرسراټ چی هغه دا کوي داغي نه اخوا بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی الله پاک ته نږدې شو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى قاب قوسين دا دغه نه د لیند چی کنه لیندا د دې دوه دغه چی کمی یا غش چې کم نظر نو دغه ته د دوه سيزونو په مېس کې تیر هغه دغه نه دي ته قوسين مليږي قوسين بریکټونو ته مليږي لکه یو بریکټ د سي دي ته قوسين مليږي په اردو کې دا کم چې پوخابه په د میچ په بدای کې ویل او ته بدا پته قوسين دي ته مليږي نو دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله پاک خواته د سي نږدې شو وس دي کې دا اختلاف ته چې آیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک لیدل دی او کنه نه لیدل نو په دې کې د صحابه کرام اختلاف ته بعض صحابه کرام انکار کوي چې د
الله پاک رؤیت چې دا په دنیا کې ممکن دی ولکه وقوع نه ده او کم کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک لیدل لري نه دا خو په دنیا کې نه خو د دنیا نه اوچت لیدل د اسماءونه لپاسه چې دا لیدل لري او رؤیت تبارک تعالی هغه کړل سو الله عالم خدا دې خبرې دي کنه چې دا زموږ د عقیده سره چې دا تعلق نه ساتي لکه د قیامت پورې باندې زموږ الله پاک دې تاسو نه کوي یا د قیامت په د قبر مبارک په قبر کې الله پاک زموږ نه تاسو نه کوي نو بعض خبرې دي چې کم تحقیقي خبرې دي یا په کوم کې د صحابه کرام په زمانه کې چې دا اختلاف ته نو پای باندې خپل توجه او پای باندې خپل زړه چې دا ستړی کول نه دي پکاره لکه بعض کسان و چې الکه عام مړ چې نه دا اوري کنه اوري یو څوک الکه اوري یو څوک نه اوري څوک چې اوري الکه ته کافر ځکه مړی نه اوري ته چې اوري او څوک چې الکه نه اوري الکه مړی نه اوري ته چې اوري دا غو تم کافر نو دا چل به موږ نه کوو ها زګه د دې خبره نه ده زمونږ او الله پاک زمونږ د مانځ مبارک ته پوس کوي زمونږ او الله پاک زمونږ د حق مبارک ته پوس کوي چې پتا باندې پلار حق او د مور حق او د باندې د خور حق او د باندې تاغه ور کړه د غند ور کړه دا خبره زمونږ الله پاک ته پوس نه کوي نو چې کم دي چې خبره چې لکه یو خبره زما کې تراله کنه ته لګ مراقبه وکړي کې چې دا خبره زه وکم په دې کې به زما د اخر فائدہ به کنا به یا یو حق په ما باندې راغی الله پاک به دې د قیامت پر زمانه ته پوس کوي کنه بکې ککې لانا نو پکاره چې ځاو هم چې کوم زمانه ته پوس نه کیږي هغه سلبکم هغه مطلب یو کس ته هغه ذمہواری ده چې لکه مطلب دې دغه ملازم دی په یو سرکاري محکمه کې یا په پرایویټ کې نه دا لري چې دله حکومت یا خلک بدله تنخواه ور کوي دله بدیاړي ور کوي د سار راتونه والا او د مازیګر د شپږ بجو پورې اوس په دې ټیم کې دی هم خادي کوي په دغه ټیم کې دی او خادي خوا کوي دنه وس د دې په باره کې الله پاک تاسو کوي ها قرآن مجید الله پر ول للمطففين د کمی کوونکو د پاره ځنده نقصان ده اوس په دې ټیم کې ته نور کارونه خپل کې خپل غم خادي کې دې الله پاکستان ته پوس کوي نو چې کوم منګه بعضی کسان منګه جو کمقلان یو چې لکه کم زمنګ د ذمہ خبره ده کم زمنګ د ذمہواری خبره ده پای باندې موږ ځان نه غره کوو او کم چې لکه دې خبرې دي کنه چې هغه کې زموږ د دین فائدہ شته نه به دنیا فائدہ شته نو هغه کې صدقه دي شته هغه کې موږ خپل صلاحیتونه جندا لګاو دا نه د پکار کم کس کلمه ویلا لا اله الا الله محمد رسول الله د مسلمان دی او د دې کلمې د لاندې بده ژوندۍ به تیرې د نبی محمد صلی الله علیه وسلم تعلیمات زده کوي او کم خبرو کې دي سړي چې په کې د صحابه کرامو اختلاف را روان دي د وخت نه نو پای باندې تکا د هر صحابي خبره مني خو چې د صحیح حدیث ثابت دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم چې زما صحابه کرام په شان د ستوري دي چې د کم صحابي اقتدا کوي ته په هدایت باندې رسي دانی دی ول پکار چې پلان کې صحابي الکه بهتر دی پلان کې جندا بهتر نه دی تاسو سماوی نن سبا لکه بعضي یو سبایه فرقه چې کم د سبایه نو هغه دا کوي کنه چې کم زمونږ نوجوانان چې کمی دا په سوشل میډیا باندې په یو څه په بل څه باندې کنه ناغه داو کې یو صحابي په باره کې خبر وږي نور خلک چې نه هغه د یو صحابي په باره کې خو هغه خبر وکړه خو دې بل صحابي له دونه ترجیح ورکی کنه چې هغه شته چې نه هغه شته کافر کی نو دا نه د پکا ویږي پیغمبر سلام فرمایي زما صحابه کرام په شان دستور دي تاسو د هر یو اقتدا کوي تاسو به هدایت ته جندا برسه خو چې په صحیح طریقه باندې هغه اقتدا ته بیا کو او دا باندې کو چې په یو خبره کې موږ یو صحابي منو او بل خبره کې د بل صحابي منو ځکه د دین خو بیا د تابعداري نه دا خو بیا د خپل خواهش نوم شو چې په دې کې زما خواهش پوره کیږي دا به منه په بل کې د بل او بیا موږ دا خبره پېښ کوو چې دا هم د سابق قول دی ټیک ته د سابق قول دی ولکه دلته کې ستاسو فائدہ نشته نو ته دا خبره نه مني او په دغه ځای کې ته د فائدہ ورته سابق خبره مني نو دین به د خپل خواهش تابعدار کوم نو او په دین کې به ځان خبرې نه راوباسو بلکې دا صحابه کرام چې کله دا زمونږ د دین د پاره زمونږ د ایمان د پاره معیار دی چې کوم خبره صحابه کرام په کوم طریقه باندې کړي موږ به هغه کوو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله پاک خبري وکړلې اف اوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى الله پاک سورې نجم کې دا واقعا چندا بیانې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله راتلو نو الله پاک ول درې عطیه چندا ورکړي یو عطیه ولدا ورکړه د پنځو منځونو او پنځو منځونو دا کنه چې اول الله پاک دا لازم کړو 50 منځونه 50 منځونه لازم کړو نو په وم اسمان ته حضرت ابراهيم عليه السلام راغی نو حضرت ابراهيم عليه السلام دنه تاسو نه کو په دې کې نقطه ده چې حضرت ابراهيم عليه السلام د الله پاک خلیل دی او خلیل چې د الله پاک ناز او چته ناز
الله پاک نیاز چته نو از ابراهيم عليه السلام تاسو کو ابراهيم عليه السلام ورته ونه چیرې دا کم دی یا زیات ایس ورته ونه حضرت موسی عليه السلام چې کله شپږم اسمان ته راغی نو موسی عليه السلام تاسو کو چې الله پاک درې ستو فدرکړه په 50 منځونه را باندې لازم کړل چې تب خپل امت ته چې 50 منځونه کوي نو موسی عليه السلام وی چې نه زما په زمانه کې په خلکو باندې بدري منځونه هغه باندې شو کوله ادا 50 منځونه خو ډېر ګراني ته الله پاک ته وایا چې دا کم کې اوس په دې کې داخله کدمینی خبره ده چې څومره چا سره محبتي په سره بار پتلو راتلو کې هغه ته یو خوان محسوسيږي لذت محسوسيږي د حضور صلی الله علیه وسلم د الله پاک سره مینا د الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینا کنه الله پاک خود سم کوله شو چې ډایرک ورته چې 15 مودون لازم دي خو الله پاک وختل چې زما حبيب بار ما دراشي او زه بار د الله د حضور صلی الله علیه وسلم دیدار وکم نه الله پاک اول 50 مودون لازم کړل جبرئیل د موسی علیه السلام په وینا باندې ورسلاټ کم کته د 15 مودونه کم کړ 45 ول بیا 40 ول د سی پیغمبر سلام نه پیری چندا لاړو چې 15 دغه شول حضرت موسی علیه السلام بیا وې دا 15 ډیر دي خو حضور صلی الله علیه وسلم نه مال نور حیا راځي اسنه چې زلاړ شمه اعظم چې دا 15 هم کوي الله پاک بو چې زدا 15 هم کوي نو بیا به زما د امت لپاره د الله پاک نه د غوښتو ذریعہ بني نه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم 15 موضوع جندا کم نکړه الله پاک دا خبر اعلان فرمایو چې ما خو لازم کړي پتا سو باندې 15 موضوع دي او چې څوک دا 15 موضوع نه کوي زبول د 50 موضوع امر ثواب جندا پور کوم په ثواب کې به ځکه منه کوم نه 50 موضوع په ځای باندې 15 موضوع نه دي کنه هغه 15 هم نکو مخکې ما وی کنه چې لکه کم کس سینه دا لکه په موږ کې سستیا کوي نه دا غړ کانی به د اثر جندا او پای باندې واره کیږي او پیغمبر سلام فرمایي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه فان صلحت صلح حسنا کچرته د انسان سره په ټول اول چې په حقوق الله کې با په حقوق الله کې حقوق الله ټکه بسره وایي ځکه بل حدیث ته آی کې دا دی اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الدماء د وینو مبارکي نو په حقوق الله کې به ټول نه اول ته پوښتنه نه باندې مانځه مبارکيږي او په حقوق العباد کې بعد ټول نه اول نه ته پوښتنه د ویني مبارکيږي چې دا انسان به ګناه ویني چې نه دا بس الله ولی د انسان د قتل کړي یا دا نو په حقوق العباد کې به د وینو مبارک ته پوښتنه نو په حقوق الله کې به اول الله پاک د مانځه حساب کتاب کوي نو په مانځه کې سستیا نه پکار د سره ها ګورو چې موږ دونه چې کله سه بالغ شي کنه یا دې لسکال شي په یو عمل باندې په هیڅ عمل باندې الله پاک د وهل حکم نه کړه او پیغمبر اسلام فرمای چې کله تاسو اولاد د وو کالو شي تاسو ورته د مانځو حکم کوی چې تاسو موږ کوی او چې کله د لس کالو شي او دې بیا هم نه کوي نو پرې موږ نه کول باندې وهاي نور په هیڅ عمل باندې الله پاک حضور صلی الله علیه وسلم د وهل حکم نه کړه صرف په مانځه باندې نو دومره دا الله پاک نه د غوښتو یو ذریعہ ده بکرم بخپل باندې موږ کو نور خلکو ته او چرته لګا زمونږ د موږ قزانه شي نبی اسلام فرمای کم کس موز نه کوي د سر په دین کې صحیح سشته نه د دې دلته کې کم انسان سر نه کنه د حیثیت نه دغه شان دي چې کم دین کې موز نه دا دین حیثیت نشته انسان مسلمان کېدی نشي ویم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کوم الله پاک توفیق کړل هغه د سوره بقره اخري آیتونه امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون هي کوم دعاګان دي دا الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته توفیق کړل او دریم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا توفیق ملو شولا چې کوم کس تابع امت کې د سې چې هغه شرک نه کړي شرک نه کړي د الله پاک سره بذات کې د الله پاک سره په صفات کې د الله پاک سره هیڅ شریک کړي نه په اقوالو کې نه په افعالو کې نه په عبادتو کې اقا سړي به الله پاک من لازم ده چې دی به الله پاک جهنم ته نه داخلي او دی به الله پاک چې همیشه به جهنم ته نه داخلي بلکې یو نه ورځ به الله پاک ډېر دقیق کلمې په برکت باندې چې د شرک نه کړي نو الله پاک به د جهنم نه به راوباسي جنت لوړه جندا به جوړي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شفاعت لري کنه د ټول خلکو لپاره الله پاک هم کړی دی ها او پیغمبر سلام فرمایي چې زما د قیامت په باندې حضور صلی الله علیه وسلم سر به خو دی او سجده به کړي او در هغه وخت پورې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه سر بنو چدی ها سو پوری چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټول امتیان چې کریمي چې هغه جنت ته نه دي ها او الله پاک فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم هغه زموږ سره ډیر زیات امینه کړو ډیر زیات مینه زموږ سره کړو ځکه لکه موږ پیدا نو زموږ د لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې دارا پاسېدل لري او د شپې چې نه دالکا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه شپې مبارک به دونه اوپر سي چې هغه بلکه ګرځیدې ونه شول او جړاګانې به کولې زموږ د لپاره چې موږ د جهنم نه بچو موږ جنت لواله جوړ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باغه الله پاک ته سجده باندې چې الله زما د امت سره یا الله زما د امت سره د اسانه معاملو فرمای
یا الله زما د امت هر نبی ابو نفسی نفسی او حضور صلی الله علیه وسلم فرمای امتی امتی یا رب امتی امتی یا الله زما د امت سره جنندا خو کې یا الله زما د امت هغه نیکی جنندا ډیری کې یا الله زما د امت تقصیرات جنندا معاف کې ګناهونه معاف کې نو د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینا وا او د قیامت پر باندې هم د امینه کومه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مینا کو پکاره چې پیغمبر سلام کم کار دی پیغمبر سلام کم دین دی موږ په خپل باندې ځکو نور خلکو دا وخیو د دې دنیا ژوندۍ به الله پاک زموږ خسته کی د باغ نو ورستو کوم ژوندۍ چې دا به الله پاک زموږ خسته کی پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله واپس راغی کنه دا ټول کارونه چې نن دا وشول خو په دې دا په یو وخت کې وشول هم په یو وخت کې لکه دا د مسجد حرام نه مسجد اقصی پورتل بیا د مسجد اقصی نه سورۃ المدع پورتل وای پیغمبر سلام فرمای په روایتو کې راځي چې پیغمبر سلام چې کم راتلو او کم بستر جواب بستر لا یخښوی نه چې پیغمبر سلام واپس راغلو او کم دروازې کې ور چره ناغلا شلنګېدو او اغیلا شلنګېدل نو بس کړی چې پیغمبر سلام واپس راغلو دا الله پاک حکم دی و زموږ په ځین کې دا خبره نه راځي نو زموږ په ځین کې نه راځي خو د معجزه وای کنه زموږ په ځین کې راځي ته معجزه بیا ولي وای وایي به معنی معجزه خو هغه ته و چې انسان زین هغه نه مني بعضی کسان هغه د معجزاتو نه انکار کوي ور دا عقل نه مني نو عقل نه مني ځکه خو ته معجزه وای کنه چې عقل مننه نو بیا معجزه څه ته وای معجزه معنی دا ده چې دا خلق لره عاجز کوونکی خلق د دې د مثال پیش کولو نه عاجز دی د عقل لري منل کو نه عاجز دی عقل دا خبرې نه مني نو چې کله پیغمبر سلام راغی صحابه کرامو ته ویل چې او کافرانو هغه چا خنداګانې شروع کړل چا لاسونه پړقول چا یو سکول چا بل سکول وینا نه دا خو ته دروغ وي دوه کارونه دا خو لکه د سلو روزو فاصله خو د بیت المقدس پورې دا او ته دا کې ته چې دا دی بیا د پیغمبر سلام نه تاسو شروع کړل چې په بیت مسجد حرام ته چې ته مسجد اقصی ته نو پای کې سوستنی لګیدلی مثال یا سو دروازې دی پکې او یا داغي ته پوښتنه وکړل جبرئیل علیه السلام هغه بیت المقدس د پیغمبر سلام مخې ته کو او چې کم کم ته پوښتنه کول جو پیغمبر سلام ورته یو خاصه د لارې سو واقعات راته و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کم د مکه مکرمه چې کم دغه تل کنه کما دغه تل قافله تل نو قافله به درې ورځې بعد چې دا برازي او د دین مکه یو اخ روان دي او با اخ په دواړو طرفونو ته چنن دا کم دغه دي پیټي دی هغه پیټي دی په دواړو طرفونو باندې وای په درې مورز باندې چې کله خلک په انتظار باندې چیرې دا خبره به کیږي کنه به کیږي نیو روایت کې دا راځي چې دا قافله لا لړ شو نو الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پزله کې واچو پیغمبر صلی الله سوال کو چې الله کما دا خبره خودي چې کړی دا او قافله را روانه رسیدا نو زه خو به دروغجن شمه الله پاک په دغه ورځ باندې انور چې دا ودرو حبس الشمس هغه ته ویل مخکې شق القمر او حبس الشمس ال دغه ویل شو نو قافله خدای پاک را ورسوله د پیغمبر سلام تصدیق ته شو خلک لاړل په حضرت ابوبکر رضی الله عنه پسې ولکه واستغه ملګری خو نو کله به د دنیا خبرې کولې اوس خو پکې دغه خبره شروع کړه چې راځه قانون ته تلم د الله پاک سره ملاقات کړو دامي کړی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر تو فرمایل چې دا رښتیا وای کنه او رښتیا خبره کوي او د دینه غټي غټي خبرې منغه منل دا څه خبره ده په دغه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خوشاله شو هغه لقب په دغه مقام باندې ورکو چې دا صدیق ته صدیق الله پاک د عمل کو توفیق لکه مخکې چې کم دغه خبره ده ان شاء الله بیا به آینده کلاس کوو اذان ویل کیږي تاسو په خور سره وکړئ بیا